جمال پر 19 جولای باندې په افغان سرحدي ضلع سپین بولدک په ویش منډي کاکران منډي کې اور لګېدلی و چې د پاکستان د جانبه چې د پابه دوستي صرف نه صرف خلاص ول بلکې د پاکستان د خوا دلته د میر میونسپل کارپوریشن د افیس اداري جاسوس د داسې حصہ چې د سلور فایر برګیډ چې ول هغه د چمن سره ولاړله افغانستان ویش منډي ته او هلته په اور وژنه کې خپله کارکردګي وکړ. پر دې اور وژنه نه صرف افغان حکومت ودې ته نقد انعامونه ورکړه بلکې نن په سرحدي ښار چمن د میر په افیس کې ودې ته نقدي پیسې ورکول شوې. پر 11 بجې باندې په دې حالات خبر شولو نو بیا مو فوراً په دې عملات دغه هدایت وکړي خبره وکړه چې ځان ورسوي ټانچای مې ډکې کړي وې د بارډر پر مخ مو روانې کړې او دې ډېر په ایمانداري چس روان شولو تر بارډر پورې موږ سره ولاړم. د دنیا ویل دي چې بیا د ډېر غټ اور ولګېدی نو زموږ عمله چې ور ورسېدله دا در 8 بجو در 9 بجو پورې کارکردګري کوله هلته نو زه خپل سټاف سره ډېر خوشحاله شولم ډېر کور ودانۍ وایم په ایمانداري ولاړو په ایمانداري کار وکړي د خپل وسه پورې. ډیپټي میئر مطیع الله خان اسکزی ما سره موجود دی. افغانستان حکومت هم د دې ته چې دی هغه انعام ورکړي تاسو هم ورکړي افغان حکومت څو ورکړي او تاسو څو ورکړي؟ فایر برګیډ عملار وخت تیاری درې شفټ موږ جوړ کړي دي بل پاتې سو افغانستان حکومت زموږ سټاف ته 15,000 افغانۍ ورکړي وي د افغانستان حکومت هم شکریا ادا کو اوس موږ راولاړ سو موږ 10,000 روپۍ نقدي ورکړلې نو د دې د حوصله افزایي دپاره پیسې خو دونه پیسې نه دي خالي د دې د حوصله افزایي دپاره نو انشاءالله موږ هر وخت په بازار کې اور لګېدلی که په صحرا لګېدلی زموږ عمله هر وخت تیاره ده هر وخت 24 غنټې چوکس ولاړې نو افغانستان حکومت هم زموږ شکریا ادا کړې وه. فایر برګیډ مشر حاجي عبدالسلام ما سره موجود دی. حاجي صاحب ښه کارکردګي باندې نه صرف پاکستان دواړو حکومتونو ته نقد انعامونه درکړله افغانان څونه خوشحاله اوسئ د اور وژنې سره؟ هلته چې موږ خپل کار دا وکړي او اور موږ مړ کړي تقریبا موږ 30 ګاډۍ اوبه پر دې باندې سپرې کړې پر اووم پاچا دي د هغه څخه بعد بیا افغان ګورنمنټ موږ ډېره شکریا ادا کړله چې واقعي دوی ډېر ښه کار وکړي او واقعي اور هم زموږ ګاډیان مړ کړي او دا زموږ اسلامي فرضیه ده. الله پاک وایي چې چا کور وراخیستې ته خالي پوپر وکړې لا هم ستا ډېر اجر ډېر دغه دررسېږي. اوله وار د دې ګلۍ تنګې ولې بس موږ خپل کوشش وکړي بس مزید مو ور وکاو کړي او د دې ګاډیانې نه ولې اول موږ خپل مهنت پر وکړي بس خپل جدوجہد مې وکړي د خپله ځایه مې کار دغه کړی کابو مې کوي بس د دې ګاډیانې چې ولې نه وې رارسېدلي بس د چمن څخه ملکه افغان تجارتي ویش منډي کاکړان منډي کې چې کوم دکانونه وسوځل شوي د 200 څخه زیات چې کوم دکانونه وسوځل هغه زیاتره چې 90% ول هغه تعلق د چمن سره پاکستاني تجارانو چې په دې کې د یو عرب 4 کروڑ په سامان د دې د وسوځل سو او خاورې سلو. افغانستان حکومت پر اور وژنه نه صرف د حکومت پاکستان شکریا ادا کړ بلکې د چمن فایر برګیډ عملې ته 100,000 روپۍ انعام هم ورکړي.